نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایلی دی میش پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې وقال النبی صلی الله علیه وسلم ویلی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اغتنم خمسا قبل خمسین تسے غنیمت وګڼئ پینځه شای نه دي چې په مخ دي پینځه نه یعنی پینځه 10 شای نه دي په مخ دي پینځه نه تسے د هغه سوکای غنیمت یې وګڼئ اول کیم شی غنیمت وګڼئ شبابک قبل حرمک زونی دې تسے په مخ دې بوډا تبنا تسے کیما زونی سدو دا یو غنیمت وګڼه چې د الله مترو کړی دو مخ دې نه زکا چې دا سه وخت په روشي چې دا بڑا تیب در باندې روشي تو په ځونی شی عبادت نه وی کړای تبه بیا مون کې چا افسوس چې په ځونی شی مې د الله عبادت کړای وای الله مې روزي کړای وای په غفلت شی مې زندگی ترا کړی دو چا مې ترا کړی نه وای نو اول غنیمت د تاسو وګڼئ دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وصحتک قبل سقمک صحت دې تاسو صحت مخشد بیمارینا چې بیماری په توس باندې روشي دې اغنا مخشه د ریخ صحت صدا د یو غنیمت وګڼه نن د ریخ صحت تا ذکر کړای شي تهجد کړای شي اشراق کړای شي نفلینا ذکرینا عبادتینا کړای شي قرآن تلاوت کړای شي کله داسې بیماری در باندې روشي چې بیا کړای نه شي د غنیمت وګڼه دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وغناک قبل فقرک دولت دې تسے دولت منتب دې تسے او مخشه د محتاجین غنیمت وګڼه نن الله څه دولت در کړی دا دغه دولت څه د غنیمت وګڼه داسې ورځ به در باندې روشي چې بیا دا دولتینه به میندنه کې دا به وینه د سره او تو به زړه غوړي چې خیریات مې کړای وای تو به زړه غوړي چې دینی مدرسه مې جوړه کړی وای جماعت سے مې تعاون کړای وای نو الله فرمای چې په دولت چې په محتاجینا په غریبات نه مخشه د خپل دولت د غنیمت وګڼه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلورم شای فرمای وفراعک قبل شغلک تو فرغ ولای دا مخشه مشغول کېدل نه غنیمت وګڼه نن تک سه فارغ یې نن دې څه چال یار نشتا نن بالکل لا او پلای او کسا دا سویرز به در مندروشي ذمہواری به در مونږ دیوتای شي بال باج قبیله به دیوتای وي بهته به ګډ به تاسو منډه به وتاوي مصروف به مشغول به نن چې دا کیم تو ته فارغ ولای ملاو دا په دا فارغ ولې نه फायदा وکړه الله ذکر وکا قرآن تلاوت وکا تهجد وکا الله روزی کا سلام پیندم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وخیاتک قبل موتک ژوند دې تو په مخشه د مرګ نه د غنیمت وګڼه نن خو مرګ نشته دیتا نن خو ډېر صحت تا کچېره دا دنیا نه تدریمه او تو ته منګای روشي دا غنیمت وګڼه د نن سبا ژوندۍ صدا د یو غنیمت تا الله مشترو کړی دا نو دا پینځه شاینا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دی پینځه شای پارتاک نه مخشه غنیمت وګڼه دا در باندې ارسی دا وخت در باندې راووم دا پینځه خبره ارسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشته ویلی دي کنن مش غنیمت وګڼلو او نن مش په داغه شی دا پینځه شای اوان نه مش غنیمت وګڼي عبادتینا پښو کی خیراتینا صدقه پښو کی ادا سویره زروغلا بیا مشتوس به خاپا نیوی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نعمتان معبون فیہما کثیر من الناس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې دوان نعمتینا الله تستدر کړی دي تاسو نه قدرې ما کوي ان نعمتینا مې په دکا شه ونه چوي په حلاکت شه مې ونه چوي
الله درکړي نعمتونه دي چې په داسې نبی اسلام فرمایي چې دیوت خلق په داسې گرفتار دي، په دغه دوکاسې پروته دي او په دغه نقدري وینا کیږي. کوم دوه شیونه دي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الصحة والفراغ، یو ریک صحت ده او یو نن فرق ولای ده چې نن مشته ملاو ده. ریک صحت میش د په دوکاسه چولی چې میش به ټول عمر ریغ وي. الله پیغمبر اسلام فرمایي کدا سویره در باندې رولا بیمور شوي ریک صحت ته لړو سرنګ د نعمت نقدري دې کړی وا بیا ولې به سره افسوس کو. او نن میشتو سپاریږي، نن میشتو سے چال یار نشتا، نن مصروف نی می نن په دوکاسه اچوي چې ټول عمر به زفاره غوا، ټول عمر به زدا سلایا وا په لیا باندې به د تنخواو ولا او لیا باندې به ذکر او ما شګاټه به بشکا. الله فرمایي دا سورز به روشي مصروف شي به بدان نعمت نه قدرې دا به تو تبیا ول در کوزل شي.